قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. ګرانو کتونکو په نننۍ ویډیو کې مونږ ګورو چې په دنیا کې ټولو نه عزتمن سړی څوک دی. الله تعالی مونږ ته څوک قدرمن سړی وښودلی دی، خو مخکې دې نه چې ما او تا په معاشره کې د خلکو دا یو سوچ جوړ شوی دی. خلک یایي او ما او ته هم دا سوچ دی چې یاره عزتمن سړی هغه څوک دی چې چا سره روپۍ ډېرې وي، چا سره مال دولت ډېر وي. نو دارنګې دویم نمبر دا هم یو سوچ دی چې معاشره کې خلک یایي چې عزتمن سړی هغه څوک دی چې د چا سره ګاډي وي، د چا سره ښایسته لباس وي، د چا ګاډی ښایسته وي، د چا کور ښایسته وي. نو دا هم وښوي چې یاره دا ډېر عزتناک سړی دی. همدغه رنګې زه ته دا هم سوچ کو چې یاره عزتناک سړی چې کوم دی ډاکټر دی، ځکه چې خلک یې ډېر قدر او احترام کي. همداشان زه ته دا سوچم کو چې عزتناک سړی چې کوم دی دا بادشاه دی، وزیر اعظم عزتمن سړی دی او عزتناک سړی دی او قدرمن سړی دی. نو لہذا دا ټول د ما ته چې څومره سوچونه دا ټول غلط دي. بس الله تبارک وتعالی مونږ ته قرآن کریم کې وښودلی دي چې عزتمن سړی څوک دی او د الله په نسبت باندې قدرمن سړی څوک دی او د الله په نسبت باندې معزز چې کوم دی دا څوک دی. الله تبارک وتعالی کتونکو قرآن کریم کې فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله تعالی فرمایي چې بېشکه عزتمن سړی او قدرمن سړی د الله تعالی په نسبت باندې هغه څوک دی په تاسو کې چې کوم پرهیزګاره وي، په تاسو کې چې کوم دینداره وي. بس دا دی د الله په نسبت باندې دا عزتناک سړی دی، دا قدرمن سړی دی. نه چې کوم دی ډاکټر ته عزت حاصل دی، نه انجینیر ته عزت حاصل دی، نه وزیر اعظم ته عزت حاصل دی، او نه چې کوم دی بلکې الله تعالی چې کوم دی مونږ ته فرمایلی چې بس عزتمن سړی او قدرمن سړی هغه څوک دی چې څوک پرهیزګاره وي. نو لحاظ هغه چاله دا الله تعالی قدر ورکوي چې څوک پرهیزګاره وي، څوک هر یو عمل د دین اسلام والا د اخلاص نه وکړي، د زړه نه وکړي او په ښې طریقې سره او د نبي علیه السلام د سنتو مطابق یې وکړي. بس دا سړی عزتمند دی او دا سړی چې کوم دی قدرمند دی. والله تعالی دغه انسان له عزت او